پر نه کولو که نو زمان دې بار بار تپوسونه کول د هغې حقیقت هم درته بیانوم. ټول حقیقت یې ورته بیان کړ. لومبنی کار چې کله ما ورته په کښتۍ کې سواره شو او ما د کښتۍ نه تخته وکړله او په هغې کې ما سوري وکړو، نو دا کار ما ولې وکړو؟ تا خو ما هغه وخت ډایرکټ تپوس وکړو، خو لیکن ما هغه کار ځکه وکړو چې مخکې یو ظالم بادشاه دی، هغه د هر سړي نه چې کښتۍ د هغه روغه وي، څه نقصان او څه مسله پکې نه وي، هغه یې ترېنه اخلي په زوره باندې، که د چاړه ښه او که د چاړه بدي. نو ما دا کښتۍ سوری کړه، دا ما هغې جن او قبضوله په دې وجه باندې چې دا غریبانان دي، د دوی نه به دا کښتۍ وانخلي. نو ما د دوی د خیر دپاره او د دوی د خاطره کښتۍ کې سوري وکړو. نو لهذا په دې باندې خو تا صبر ونه کړو. دویم کار چې ما ماشوم راونیولو او هغه مې مړ کړ، دا مې ولې مړ کړ؟ دا په دې وجه باندې چې واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. د دې ماشوم مور او پلار خو مؤمنان او نیکان صالحان، خو لیکن دا ماشوم ټیک نه و په اعتبار د عقیدې سره. نو لهذا که دی لویېده نو دی د خپل مور او پلار د کفر سبب ګرځېده. مور او پلار یې ځان سره به سرکشه کول. نو ما په دې وجه باندې دی چې دی نو مړ که او بیا څه وایي فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاته واقرب رحما. الله جل جلاله په دې د دې نه نیک بچی چې دی نو ورکړي. په دې وجه باندې ما دا ماشوم قتل کړ. او درېیم کار چې ما وکړو چې دا دیوال هغې موږ ته ډوډۍ رانه کړه، موږ ترېنه وغوښته، خو د هغې نه باوجود ما دیوال خوږ و هغه ما ټیک کړه او غورځېدو واله او سم مې کړ. دا په دې وجه باندې چې واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، په دې ښار کې دوه یتیمانان هلکان دي او د هغوی پلار په میراث کې چې هغوی ته کومه خزانه پرېښودې ده هغې د دې دیوال لاندې ښخه کړې ده. نو که دا دیوال راغورځېدلی او راغورځېدو ته تیار و، نو که دا دیوال راغورځېدلی او هلته خزانه به د دې خلکو په لاس باندې ورغلې وه، هغه به دې ماشومانو ته نه وه میلاو شوي. په دې وجه باندې ما زه ولګېدم او ما هغه دیوال ټیک کړه چې دا ماشومان رالوی شي او بالغان شي او په خپلو لاسونو باندې دا خزانه ځان ته راوباسي. نو په دې وجه باندې زه ولګېدم او ما چې دی نو اکا دیوال ټیک کړ. اوس اکا خزانه کې دننه څه و؟ خزانه یې چې کله راوویسته نو پکې دننه څه و؟ نو یا خو دا ده چې هغې کې سره او سپین زر و، هغه پلار په میراث کې د خپلو بچو ته پرېښودي وو، او یا چې دی نو په هغې کې سپین زر و یا او ورسره یو تختۍ وه او په هغه تختۍ باندې دا خبرې چې دی نو لیکلی شوي وي. بسم الله الرحمن الرحیم پې اولا لیکلی شوي وو، د هغې نه بعد پې لیکلی شوي وو چې د تعجب خبره ده او تعجب چې په هغه چا باندې چې تقدیر باندې یقین وي بیا هم غمجن وي. تقدیر باندې یقین وي او بیا هم غمجن وي. تقدیر څه ته ویل کېږي؟ تقدیر هغه څیز چې الله جل جلاله د په مقدر کې د مخکې نه څه لیکلي دي، په کوم وخت کې الله جل جلاله دی پیدا کو، نو دا ورسره الله ولیکل دومره ژوند په دنیا کې تېرې، دومره به ډوډۍ خوري او دومره ستا ژوند دی او دومره به تا دنیا میلاویږي. نو چې په تقدیر باندې یقین راغی نو بیا ډېرو زیاتو منډو والو ته حاجت نشته چې په قسمت کې د الله شل لیکلي دي نو ته یې نشي دېرش کولی، بس هغه ستا شل دي او شل به وي. او دویمه خبرې پکې دا لیکلې وه چې تعجب دی په هغه چا باندې چې د رزق د میلاوېدو یقین دی ورته خو بیا هم ځان ستړی کوي. دا ورله پته ده چې دا رزق به ما ته الله ضرور راکوي، خو د هغې نه باوجود ځان سم ستړی کوي، بس منډې ورپسې او منډې دي او منډې دي ورپسې. او درېیمه خبره تعجب دی په هغه چا باندې چې مرګ باندې یقین دی خو لیکن بیا هم بېغمه دی د هغې د حال نه. دا ورته پته ده چې مرګ را باندې راتلونکی دی او بېره به مرم، خو لیکن د هغې نه باوجود غم چې هغه فکر او غم د مرګ دپاره نه کوي. او دکرنګې څلورمه خبره پکې لیکلې وه تعجب دی په هغه چا باندې چې حساب کتاب باندې هم یقین دی. دا پته ده ورته چې الله جل جلاله به راسره قیامت کې حساب کوي، خو لیکن بیا هم چې دی نو غافله دی، بیا هم نیک اعمال نه کوي او بیا هم غافله دی بد اعمال کوي. دا پته ورته نشته چې الله به راته دې تپوس کوي. او پنځمه خبره پکې دا لیکلې وه چې تعجب دی په هغه چا باندې چې هغه ته یقین دی د زوال د دنیا باندې، چې دا ورته پته ده چې دا دنیا یو ورځ ختمېدونکې ده او د دې دنیا نه زما تلل دي، خو لیکن بیا هم د هغې په ظاهر باندې مطمئن دی، بیا هم دنیا پسې منډه وهي، پته ده ورته چې دا رانه پاتې کېدونکې ده، خو لیکن د دنیا په ظاهر باندې او د دنیا په ښایست باندې ډېر زیات مین دی. نو په هغې تختۍ باندې ورسره دا خبرې چې ډېرو لیکلی شوي وي. بهرحال حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته اجازت ورکړو. بیا ورته اخره کې څه وایي وما فعلته عن امري،
ما خو دا درې کارونه وکړل که نه کښتۍ مې سوری کړه او دکه رنګې هلک مې ووجه او دارنګې دا دیوال مې ټینګ کړ خو لیکن دا ګورې زما خپله خوښه نه وه وما فعلته عن امري دا ما په خپله خوښه باندې نه دي کړي بلکې دا ما ته د الله جل جلاله له طرفه امر و او بیا ورته وایي ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا دا اکه خبرې وي چې تا پې صبر نه کولو نو تا ما ډایرکټ تپوس وکړو صبر طاقت ته پې نه لرو اکه حقیقت یې ورته بیان کړو او موسی علیه الصلاة والسلام لاره جدا او د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام لاره چې ډېرې جدا شوه الله جل جلاله ارشاد فرمایي فانطلقا پس روان شول دا دواړه حتی اذا رکبا فی السفینة تر دې پورې چې سواره شول دا دواړه په کښتۍ کې خرقها او سوری کا حضر